أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو، یقینا استاذ محترم سیدی و مرشدی محدث اعظم فقیہ العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ اوی تاسو ته بیان وکړو او وی موجود دي. یقینا زه د هغوی په موجودګۍ کې بیان کول محترم او غبی ادبي ګڼم. صرف محترم او د الامر فوق الادب په بنیاد باندې 100 منټ ستاسو په وړاندې گزارشات پیش کوم. محترم دینی مدرسه یقینا د وخت کې د دین ګڼې شعبې دي. تبلیغ هم د دین شعبه ده، سیاست هم د دین شعبه ده، جهاد هم د دین شعبه ده، تصوف هم د دین شعبه ده. محترم د مدرسه دا شعبه نه ده، مدرسه دار دین مرکز دے. مدرسه په دی وخت کې محترم هغه د مور کردار ادا یقینا که دغه دینی مدرسه مضبوطه وه، دی په خپلو بنیادونو باندې قایم وه، بیا به م انشاءالله العزیز د دین ټولې شعبې آبادې وي. خو محترمو که کله په دغه مدرسې باندې خزان راغی، کم وخت کې دا د کمزوریانو سره مخامخ شوه، بیا به محترمو زمونږ په ټولو شعبو باندې خزان وي، هغه به کمزوري وي. الله دې نه وکړي. دغه وجه نه محترمو کله که تاسو شاته نظر کوئ، کلم چې پیرنګیان راغلي و هغه زمونږ تهذیب او کلچر هغوی تباه کړی و. زمونږ د تهذیب د تباه کولو نه مخکې محترمو هغوی زمونږ په دغه درسګاهونو باندې حملاور شوي وو. هغوی زمونږ محترمو دغه درسګاهونه اول شړ کړي وو، د هغې نه پسې زمونږ تهذیب او تمدن تباه کړی وو. تاسو وګورئ 1857 اوایل د هغې نه مخکې حالات وروسته حالات تاسو وګورئ. کله محترمو لاډ میکالي یو نصاب جوړ کو، هغه راوړو د سر سید احمد خان هغه د علی ګړ په نوم باندې بنیاد کې ښودو او محترمو په هغه نصاب کې ظلم دا وکړو، هغې نه چې څومره دیني علوم مضامین و هغې ختم کړله. او محترمو د هغه نصاب تعلیم په بنیاد باندې هغوی د دغه خبرې عزم کوو، د دې خبرې اظهار یې کوو چې په مستقبل کې بربري صغیر مسلمان صرف په نامه باندې مسلمان وي. د دې وقاید نظریات به د یهود او د نصارا وي. هغوی د دې خبرې اظهار کوو، د دغه عزم اظهار یې کوو چې مستقبل کې بربري صغیر مسلمان صرف په نامه باندې مسلمان وي. د دې رسومات او اعمال دا به د هندوانو او د سیکانو وي. او محترم هم هغه نصاب تعلیم و هغه وخت کې هغه زمانه کې اکبر الآبادي مرحوم چې کله وکتل، هغه ورنه هغه وخت کې شکوه کړې وه، ویل میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں اکثر تم نے اپنے اسلاف کے عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کے بے روح بہاروں میں اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. علامہ اقبال مرحوم چې کله د هغه نصاب تعلیم اثرات وکتل، هغه ورنه هغه وخت کې شکوه کړې وه، ویل تم تمدن میں نسوارا ہو تو تہذیب میں ہنود، اور ان مسلمان کو دیکھیں گے تو شرمائیں گے یہود. محترمو هغوی کوشش کوو د مسلمان نوجوان د تباه کولو، خو محترمو زمونږ علما غافله نه وو. هغه زمانه کې هم هغه د خپلې ذمهدارۍ نه نه وو غافله شوي. حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتي رحم الله د دارالعلوم دیوبند بنیاد کې ښودو. او محترمو هغه مضامین چې کوم د علیګړ د نصاب نه ویستلی شوي وو هغه را رسی نصاب وګرځو. او محترمو د دغه نصاب بنیاد په دومره اخلاص باندې کې ښودو، للهیت باندې چې نن محترمو الله رب ذوالجلال هغه نصاب ته دومره لوی مقبولیت ورکړی دی. نن پوره دنیا ته که تاسو لاړ شي، مشرق مغرب شمال جنوب ته که تاسو لاړ شئ، د هغه نصاب تیار کرده خلک به تاسو وګورئ انشاءالله. ما د مولانا فیروز الفقار نقشبندی دامت برکاتهم العالیہ سفرنامه کتا، هغه وی د دنیا آخري حدود لاړم، کوم ځای کې چې د دنیا حدود ختم شوي وو، وی دغلته یو مدرسه وه،
اگر مدرسے کے دور حدیث پر سبقونو آگے کے مختلف شعبے وے پیر سے بلکی کلج زمان دا غوی سر تعارف وشو دا دیو تعلق ہم دا علماء دیوبند سرو دا اگر نصاب تیار کرد خلقو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی سے دامت برکاتہم پخپل درم سفر نام سفر در سفر کے لئے وی دا دنیا خیر حضور تلالم آغازی کی دینی مدرسہ دا دا بخاری شریف اخیری حدیث دا درس دا پارت لهم او ترمو آغاغا ٹول کارگزاری لکی دا دغی تعلقم دا دغی دیوبند سرو دا دغی نصاب سرو دا دغی نصاب تیار کرد خلقو زمدینی منوری تلالم شیخ عنان مدن حفظہ اللہ درلوم کراچی فاضل دے سعودی عالم دے علت مدینہ منورہ کی داغی مدرسہ دا ما ته خپل مدرسې شعبې را خودې ما ته ویل دلته رب ستاسو د وفاق المدارس نصاب مونږ راوړی د ګولانه تر دورې حدیث پورې دلته طلباو ته پړاوه هغه بعضې کتابونه ما ته راوښودل زمونږ د نصاب د اردو فارسي کتابونه وو ما ته ویل دا مونږ عربۍ ته ترجمه کړي دي او نن محترمو پوره دنیا کې که تاسو وګرځېږئ دغه درسګاهونه محترمو دا د افریقې په ځنګلاتو کې که تاسو وګرځېږئ الحمدلله دغه نصاب خلک تیار کړي هلته لګیا دي که تاسو د امریکې زړه ته لاړ شئ هلته هم دغه ګلشن مدرسه آباد ده الحمدلله نن که د پاکستان په چوک چوک باندې د پاکستان کلی په کلی دیهات په دیهات باندې تاسو وګرځېږئ دا د ستربندیانې شروع دي محترمو دا د دې خبرې په دې خبره دلالت کوي کم جنگ چې د بر صغیر نه شروع د هندوستان د ځمکې نه شروع شوی و د دوو تهذیبونو ټکراو یو طرف ته هغه نصابو چې هغه د لاډ میکالي نصاب هغه سر سید احمد خان راوړی بل طرف ته نصاب د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم هغه حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتي رحم الله راوړی هلته بنیاد کې ښودی نن د مولانا قاسم نانوتي رحم الله روحاني بچي الحمدللہ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېدلی دي هغوی محترم د تهذیبونو په هغه جنګ کې لګیا کوي اگر دغه خبرې گواهی ورکوي چې یقینا د مولانا قاسم نانوتي رحم الله چې په اخلاص سره کم جنگ شروع کړی د تهذیبونو هغه چې کم نصاب تشکیل کړی نن الحمدلله هغې ته الله رب ذوالجلال دومره مقبولیت ورکړی دی کوڅه په کوڅه باندې راغلي سرونه ګرم دي الحمدلله او محترمو دا دینی مدرسه ده زما استاد تهذیب یې ژوندی ساتي نن کما تار خپل تهذیب سره اشنایو محترمو ردی علماء کرامو ردی دینی مدرسو برکت دے ام آغا نصابو نن کے تبلیغی جماعت والا تا تا پا نظر باندی رازی پورا دنیا کی کار کئی دا مولانا الیاس کاندہلوی رحم اللہ دا دغ نصاب تیار کردکسو اگر دغ علماء دیوبند فیضو نن کے پورا دنیا کی تا تا پا نزد جہاد محاذون آباد پا نظر رازی او دا خور مدرسی دا ٹاٹ او چٹائی دا طالب دا اعزاز حاصل دے ہندوستان تا برطانیہ راغل دا وقت سپر پاورو اللہ دا دا ٹاٹ او چٹائی دا طالب بلا سنو باندے اگا سپر پاور مات کو وقت راغے دویم سپر پاور برطانیہ پشکل دا روس پشکل کے افغانستان تا راغے اللہ دا دا ٹاٹ او چٹائی دا طالب بلاس باندے اگا دویم سپر پاور مات کڑے ہو بیا وقت راغے دا وقت دویم سپر پاور دا امریکی پشکل راغے چاچی دا انا ربکم الاعلی نارے لگولے کم چی بدی نیت راغلیو ویل افغانستان با بسو گھنٹو کے مونگ مفتوح جوڑو دلتا بر فتح جنڈے ہوشتو لیکن محترم اللہ رب ذوالجلال دا مدرسے و دا ٹاٹ دا چٹائی دا طالبانو پلاس باندی راغی غرور مات کڑے دے نن پورا دنیا دا غیر زلت ما شوق للا عالمی برادری تے چگی وحلے ویل دے طالبانو تو ہے جو مذاکراتو ترہ سر کیری اگوی نند طالب ند مذاکراتو خیراتو اخدو او انشاءاللہ العزیز اگورزی نزدی دی چر افغانستان پزمک باندے امریکہ دا روس پشان تے ٹکڑے ٹکڑے شے دار افغانستان دا زمکینا دا ذلت سرا دا شکست و رسوائی سرا اگا ٹوٹے ٹوٹی ہوزی او دا افغان پزمک باندی او ذلبیا دا اسلامی خلافت جنڈو چا دا شے انشاءاللہ محترمو دغه دینی مدرسه د تهذیبونو په جنگ کې دغه مین کې پیش دا دغه علماء کرام دغه دینی مدرسو هغه ثمرات دي زموږ ستا مخې محترمو پورا کفر لگیا دے دغه دینی مدرسو د ختمولو کوشش کئی اگوی لگیا دے دینی مدرسو د اقتصاد د تباہ کولو کوشش کئی موتاب ہم دے خبری عظم بکو دغه خبری قصد بکو انشاءاللہ العزیز چمون و پہر قیمت خبری دینی مدرسے آبادی ساتو انشاءاللہ العزیز ساتو بے انشاءاللہ اللہ دے عمل کولو